چې کله د مسلمان په منځ کې بې اتفاقی راله دریم انسان هغه ته زړه ښیي ضروري ورته ښیي دی وجنه خدا را په کور کلی کې وزما استاد څومره خبرې وړې وړې خبرې بیکاره خبرې یا د پیسو خبره ده یا د پټي خبره ده یا د کور خبره ده یا د بل څه شي خبره ده ټول عمر پلار زوی نه خفاو پلار زوی د پلار نه خفاو کور کلی کې سره ارشه درشه او الیک سلیک مو نشته دعا سلام مو نشته په غم او په تکلیف او خفګان او خوشحالۍ کې یو بل سره کېناسته نشته چې دا بې اتفاقی څو پورې وي او دا بې اتفاقی زما استاد څو پورې په صلح باندې په محبت باندې بدل شوی نه او تکړه سړی او نډر سړی او شجاع سړی هغه دی چې دای پهل وکا دی وی چې ما ټول خبرې شاته کړې رور خپل سینې سره ولګي بچای خپل سینې سره ولګي مسلمان د کلی او د محلي خپل سینې سره ولګي او دا بهادر سړی نبی علیہ السلام فرمای دا بهادر سړی دی دا تکړه سړی دی دا کمزور او بی عزت سړی ګور نه دی دا یاد لره الله پنیز او رسول الله پنیز باندې بهادر سړی دی چې څو پورې ماوتا د دې خبره مظاهره نه کړي کنه چې دا مسلمانانم خپل سینو پورې لګولي نه عفو او درگذرم کړي نه او دا به اتفاقی او اختلاف ما استا په صلح باندې بدل کړي نه ماوتا چې څنګه ذلیل یو دغه سی به ذلیل یو دغه سی به کمزوری یو دغه سی به دریم کس ما استانه فایده اخلي دنیا کې ما استا خاسر او تاوانی او مصیبت کې په قبر او په حشر کې به یاد لري ګورز ما استا تاوانی او خاسر به یو د الله جل جلاله په وړاندې باندې خدای ته وګورئ هر سړی خپل گریبان کې لږ سوچ وکړي چې دا پلانکی سری سره ما به اتفاقی د پس شي باندې مدا دا به د خدای د حکم نه غټه خبرې دا ستا په اتفاقی با رسول الله د حکم نه دا به غټه خبرې چې رسول الله مبارک یې چې اختلاف په اتفاق باندې بدل کړي دا حکم د رسول الله دی او ګورئ کمزوری کیږي با نور به کمزوری کیږي او زارت آیات یا تو قرآن کی آیا اللہ جل جلالہ فرمائی کمزوری یئی او چی بے اتفاقی ہوئی نور با کمزوری ہوئی فرمائی اللہ تعالی اول کی اطیع اللہ گورا اللہ فرمائی ما خبری امنے ما اطاعت اکڑے سنگا مونگ دا اللہ خبری امنو بیا با پختن ولی چرتزی چی مونگ دا اللہ خبری امنو بیا با دا بے خوند غیرت بے خوند غیرت ته دا بیا ودا بے خوند غیرت شرط زی چې موږ د الله خبرې منو الله یې چې اطیع الله ورسوله ما خبرې اومنئ د حضور مبارک خبرې اومنئ او خبرې دا اومنئ چې اختلاف ختم کړئ صلح وکړئ اتفاق اتحاد قائم کړئ په معاشره کې خیر دې تخپل ځان کمزور ثابت کړه تخپل ځان کم ثابت کړه تخپل ځان له تکلیف ور کړه خو په معاشره کې اتفاق پیدا کړه الله جل جلاله څه فرمایي کچرتم اتفاق پیدا نک او په دغه سي اختلاف کې وای اطیع الله و اطیع الرسول الله فرمای فلا تنازعوا خدای ته وګورئ قران کریم کې الله فرمایي چې فلا تنازعوا اختلاف مکړئ الله فرمایي اوسې چې اختلاف مو وکړه ما اطاعتم انک ما خبرم انمنلی او اختلاف موکا الله فرمای فتفشلوا وتذهب ريحكم الله فرمای تاسو به کمزوری او بزدل شي الله فرمای ور خدای پاکیا هغه اثر مونږ ته بیان کړی څه بار نه جوړ شي فتفشلوا کمزوری بشي فتفشلوا بزدل بشي فتفشلوا مغلوب بشي او بیا څه فرمای وتذهب ريحكم الله فرمای رعب په دنیا باندې ختم شي نشته د مسلمان رعب نشته لسنیم زره کسان به د فلسطین شهیدان وای چې د مسلمان رعب وای قسم د الله په ذات باندې چې ما او تا حیوان په نظر باندې نګوري د حیوان په نظر باندې
دا قرآنی وعده ده. دا الله فرمایلی چې فلا تنازعوا اختلاف مکړئ خو کزما او رسول الله مبارک اطاعتم اونک او اختلافم اوک بے اتفاقیم اوکڑا اتحادم خراب کا محبتم خراب کا صلحم اونکڑا. اللہ فرمائی فتفشلو کمزوری بے تاسو بزدل بے تاسو ہمیشہ دا پارا با مغلوب یہ اللہ جل جلالہ فرمائی اور سر وتذهب ریحکم روب بم ختم شی. اللہ فرمائی بالکل روب زمونگو استاسو پا منس کی چرت اتفاق اتحاد دے. لگ خلقو لا عزت ورکڑی لگ خلقو لا احترام ورکڑی لگ پا اغی غیرت باندے زان غیرت من کڑی چکم اللہ ماوتانا غواڑی لگ پا اغی غیرت باندے زان غیرت من کڑی چ رسول اللہ مبارک کم غیرت ماوتانا غواڑی. رسول اللہ ماوتانا دا غیرت غواڑی چیو انسان سر خفائی لاٹ شتب پہل اکڑا و رضای اکڑا تور تزان کمزور ہے ثابت کڑا. رسول اللہ فرمائی دا زما پا دربار کے غیرت تے. اللہ فرمائی دا غیرت تے او ماوتا تا پختن ولی و معاشرت سی چی مال چو پوری نی را غلی کنا بس جوندی بیونو او دا اختلاف بی ولی بیا بخلق یہ چی دے کمزور ہے خلق بئی چی دے غریب دے خلق بئی او خلق بئی خلق بئی او خلق او دا قسم پخ دے دا بیا اگا خلق دی دا سوک چی تیا دے چی خلق بئی او خلق بئی دا اگا خلق دی چی ستا پا کمزورے خوشحالگی ستا پا بے اتفاقے خوشحالگی ستا پا غم باندے خوشحالگی ستا پا خوشحالے باندے خفگان کے مبتلا کی دا اگا خلق دی او تا پا عرضی کی چی خلق بچی او خلق بچی ایچام دا اونوی چی رب بچی او رسول اللہ بچی صلی اللہ علیہ وسلم. معاشرہ بگاڑ دا ارض ختم دی. د صحابو د زمانه یو بل مثال در کوم کې دې شزما دا خبرې تاسو باندې اثر وکا سو کسان دو کسان خو ټیک شي ورسره مونږ کوم دا کوشش یو د اصلاح پیغامی مدلل بار بار چې خدا را مسلمانان سره یو مټی شي